السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. طلحه کلیک چینل کې درته هرکلی ویم. امید لرم چې روغ جوړ خوشحاله به یې، د ژوند په مزو کې به یې. عزتمندو، نن یو افسوسناک خبر مخې ته راغلی دی. په علیپور کې د یو کوره 15 جنازې وتلې چې هغې کې ښځه، خاوند او 3 بچي وو. ډیره دردناکه واقعه شوې ده. څه داسې واقعه راغلې وه چې د یو کوره 15 جنازې لاړې. دا ټول معلومات موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ چې د پوره معلومات نه خبر شئ. که تاسو موږ سره په دې ویډیو کې نوي یې، مهرباني وکړئ زموږ دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ. خوا کې ورته غنټۍ نشان ووهئ چې هر یوه معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. عزتمندو، په مظفرګړ تحصیل علیپور کې یو د غم او د افسوسناک خبر مخې ته راغلی دی چې د یو کوره 15 جنازې په یو ټیم وتې دي. د هغه ځای خلک وایي پولیسو هم تفتیش شروع کړی دی چې دا کس ډیر زیات غریب وو. ګاډۍ به چلوله، د کرۍ په کور کې اوسېدل، ویده ښځو خاوند به هر ټایم په کور کې بحث او جګړې شروع وي. یو ورځ یې ګیټ مکمل بند وو. په سبا باندې ګاونډیانو حال احوال واخیستو، په دیوال ور وختل. ګاونډیان وایي چې 3 بچي یې قتل کړي وو او خپله ښځه هم قتل کړې وه او ځان یې پانسي کړی وو. په علیپور کلي کې د غم او دهشت هوا چلیږي. هر سړی ډیر پریشانه او خفا دی. ډیره د غم او د افسوس خبره ده. عزتمندو، موږ ته پکار دي په هر یو کار کې صبر او د گزارې نه کار اخلو. وړې خبرې زړه ته نه اچو. په معمولی خبرو یو بل سره نور رانیږو. صبر ماده ځان کې پیدا کو. الله تعالی په خپل قرآن مجید کې فرمایي ان الله مع الصابرین، چې زه د صبر کوونکي ملګری یم. یو مشهور فلسفر هم وایي چې کم کس کې صبر وي هغه سره جګړه مه کوه، یعنی هغه له ته شکست نشي ورکولی. عزتمندو، موږ ته پکار دي چې ځان کې د صبر ماده پیدا کړو، د برداشت نه کار واخلو، نو زموږ زندگی به ښه تیریږي، په خوشحالۍ به تیریږي. دوستانو، دا وه زموږ د دې وخت نیو معلوماتي ویډیو. د نورو نیو معلوماتي ویډیو دپاره زموږ دا چینل مهال ضرور سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره غنټۍ نشان ووهئ چې هر یوه نیو معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.